خدا لرو بر افغان وطن دا درنه غمیزه چې عثمان لالا تل خپل ژوند د هغې د ختمولو دپاره تېر کړ. هغه خبره د عثمان لالا د شخصیت د بیان کولو تر ټولو لویه خبره ده. عثمان لالا په افغانستان کې هم امن غوښت. عثمان لالا په کرشه دېخوا هم امن او سوله غوښتله. عثمان لالا دغې ډالري جنګ ته د پای ټکی غوښته. عثمان لالا عمر د دې دپاره تېر کړ. عثمان لالا سیاست د دغې قام د دغې وطن د ژوند وکړ چې دوی ته ژوند میلاو شي. قام ته چې ژوند میلاو شي زما د قام هره طبقه ته به ژوند میلاو شي. ورونو دا یوه خبره طی ده د ما سره به ملګرو یو رنګه بل رنګه خبرې کولې. دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړۍ په دوران کې د سر ظلم سوی دی، جبر سوی دی، زیاتوب سوی دی. ځکه دې پارټۍ ځکه دې قام دا اعلان کړی دی چې زما د دې قام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو. عثمان خان خپل عمر تېر کړ. دغه دې ډېر خوانه په دی د عثمان خان زوی دی د 27 کالو دی. زما پلار چې شهید شو د 25 کالو دی د 27 کالو دی. زما پلار 16 کالو د پلار 16 څو دی زما پلار 16 کالو ما سپین جیلو سپېژلې کړی ستا پلار 16 کالو کله ورته کښېنه دا دی پښتو وطن دی. زموږ وینه داسې اسانه نه ده چې به ته بېلالۍ موږ پیسې راوړو ته بېلالۍ. هر خبره د پښتانه په حساب سره کښېبنو مشوره به پرې وکړو. و عزیزانو هر چیرې چې یاست د هرې پارټۍ چې یاست زموږ عزیزان یاست علما عزیزانو د موږ سره عقل شریک کړئ. که چیرې غلطي وه ته ما ته ووایه، که په تا کې کوتاهي زه به تا ته ووایم، که په موږ دواړو کې کوتاهي و منظور به ووایو، که په منظور کې کوتاهي و بل څوک ورته ووایي. आओ सब मिलकर उस्मान खान की उस अजीम जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे जो मुल्क में मीडिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की बालादस्ती और अदल व इंसाफ के लिए उसने जद्दोजहद की है. इसी के साथ साथ मैं यही समझता हूँ कि उस्मान शहीद का शहादत सिर्फ पख्तूनख्वा मिली अवामी के लिए नुकसानदेह नहीं है, न सिर्फ पख्तून वतन के लिए नुकसानदेह है बल्कि वो पाकिस्तान के तमाम मजलूम और महकूम तो कौमों और तबकात के लिए है. اللهم من أحييته منا وأحيي الإسلام وتوفنا في الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.